وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، صدقه ورکول د دې ډېرې زیاتې پیدې دي او د دې ډېر زیات فضایل هم راغلي دي. نو کله چې د یو سړي وس کېږي چې هغه صدقه ورکړي، نو هغه په هر وخت کې دا ورکولی شي. د ورځې هم دا صدقه ورکولی شي، د شپې هم ورکولی شي، او څونه چې وس کېږي دا صدقه دا ورکولی شي. الله رب العالمین به د دې په بدله کې ورته ډېر زیات خیر ورکوي. او دارنګې په رمضان او په غیر رمضان کې دا صدقې ورکولی شي، لیکن په رمضان کې بیا ډېر زیات اجر لري. محترمو، د صدقې ورکولو ډېرې زیاتې پیدې دي او د دې ډېر زیات فضایل هم دي. لکه یو د هغې نه دا دی چې کله څوک صدقه ورکوي، الله رب العالمین به دې سړي باندې د قیامت په ورځ باندې سوری کوي. لکه حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو سړی به د خپلې صدقې د سوري د لاندې تر دې چې د خلکو په منځ کې فیصله وکړلی شي. او دارنګې بل حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سبعة یذلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. اووه کسان دي چې هغه به د عرش د سوري د لاندې. ایو په هغه کې هغه سړی دی چې هغه صدقه ورکړي په دې ښی لاس باندې، چې دا ګس لاس هم ته خبر نشي، یعنی په اخلاص باندې صدقه ورکړي، نو دا سړی به د قیامت په ورځ باندې د عرش د سوري د لاندې. دارنګې محترمو، د صدقې د وجې نه الله رب العالمین سړي ته ډېرې زیاتې پیدې ورکړي. لکه بله پیده د صدقې دا ده چې صدقه د قیامت په ورځ باندې د اور نه د بچا یوه غټه ذریعه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته ترغیب هم ورکړی. الله پیغمبر فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمره، ځان د اور نه وساتئ، ځان د اور نه بچ کئ، اگر چې نیمه کجوره ولې نه. یعنی یو سړی دې لږ شی ورکړي، خو د الله د رضا دپاره دې ورکړي. د دې په وجه باندې الله رب العالمین دا سړی د اور نه محفوظ ساتي او د اور نه بچ ساتي. دارنګې محترمو، بله پیدا د صدقې دا ده چې کله یو سړی صدقه ورکوي، د دې په وجه باندې الله رب العالمین داسې مخلوق شته دی، د الله داسې مخلوق دی چې تا ته به دعاګانې غواړي. ګوره تا ته به پته نه وي، تا صدقه ورکړه او ستا لپاره ملایک دعاګانې غواړي. لکه حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سړی سبا کی، نو په دې سبا کې یو دوه ملایک راکوزیږي او دعاګانې غواړي. تاسو دې حدیث کې سوچ وکړئ، یو سړی چې کله خرچه کوي، په خپلو بچو باندې خرچه کوي، په خپل اهل عیال باندې خرچه کوي، دارنګې د ګاونډي خیال ساتي، دارنګې د غریبانانو د مسکینانو خیال ساتي، نو الله رب العالمین به تعالی څونه اجر درکړي. اجرونه د الله سره دي او ملایک د دعاګانې هم غواړي. لکه دغه حدیث کې تیر شو، ما من یوم، نشته یوه ورځ، یصبح العباد فیه، چې سبا کوي بندیان په هغه کې، مګر یو دوه ملایک راکوزیږي او دا دعا غواړي چې اللهم اعطي منفقا خلفا، یا الله خرج کوونکي ته د هغې بدله ورکړه. نو ګوره کله چې ته صدقه کې، الله رب العالمین درته اجر درکوي، ملایک د دعاګانې غواړي. دارنګې محترمو، د جنت په دروازو کې یوه دروازه ده چې هغې ته باب الصدقه ویلی کېږي. کله چې سړی صدقه ورکوي، نو د هغه دروازې نه به ورته اواز کېږي چې په دې دروازه باندې راځه. ته په خپله باندې سوچ وکړه چې تا ته د دې دروازې نه اواز کېږي چې پلان کې په دې دروازه باندې راځه، دا ستا لپاره خیر نه دی؟ د دې نه بل کوم خیري یو سړي ته اواز کېږي چې راځه جنت ته، په دې دروازه باندې راځه. نو دې صدقه کوونکي ته به د اواز کېږي چې په دې دروازه باندې راځه، دغه باب الصدقه، د هغې نه به ورته اواز کېږي چې په دې دروازه باندې راځه جنت ته. دارنګې محترمو، بله پیده د صدقې دا ده، کله چې ته صدقه ورکې، خرچه کې، الله رب العالمین به په تا باندې خرچه کوي. الله به تا ته
په دې مال کې خیر پیدا کوي الله رب العالمین بل د مال سیوا کوي لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین فرمایي انفق یا ابن آدم انفق علیک اے د آدم زیا خرچه کوا خرچ کوا نو به تا باندې به خرچه وشي معنا ته پیسې لګوا ته صدقې ورکوا ته خرچې کوا په اهل عیال باندې خرچه کوا الله رب العالمین په تا باندې خرچه کوي مسکینان او غریبانان ته ورکوا الله به تا ته درکوي الله رب العالمین دا کوم مال چې سړی لګي دا الله ورکلی او الله رب العالمین سره خزانې ډکې دي نور به درکوي محترمو دا صدقې د دې ډېرې زیاتې پیدې دي او د دې ورکول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته هم دا ویل چې صدقې ډېرې ورکوئ ځکه صدقو په وجه باندې سړی د جهنم نه بچ کېږي نبي علیه الصلاة وسلام زنانو ته ویل چې ما تاسو په جهنم کې ډېرې ولیدئ نو صدقې ورکوئ د صدقو په وجه باندې ګوره سړی د جهنم د اور نه بچ کېږي دارنګې محترم عزتمند خصوصا په رمضان کې ډېرې صدقې کول پکار دي د دې الله رب العالمین ډېر اجر ورکوي ځکه په رمضان کې الله رب العالمین د اجرونه او د ثوابونه په چندونه باندې کوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من فطر صائما کان له مثل اجره څوک چې یو روژهدار ته روژه ماتې ورکړي نو د هغه لپاره هغه شان اجر به علاوه د دې نه چې د هغې په اجر کې به څه کمی نه راځي د هغه روژهدار په اجر کې به څه کمی نه راځي او الله رب العالمین به له هغو نه اجر ورکوي څونه چې د هغه صدقه ورکړي هغه سړي ته او په هغه باندې صدقه کړي نو ګوره د صدقې اجر هم شو او دارنګې د روژې اجر هم دی نو څونه اجرونه شو چې صرف سړی صرف روژهدار ته روژه ماتې ورکړي دونه اجر ورته الله رب العالمین ورکوي نو غرض دار محترمو د صدقو ډېرې زیاتې پیدې دي او دارنګې ډېر زیات فضایلې دي کوشش کول پکار دی چې سړی صدقې وکړي او ګوره الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي فاتقوا الله ما استطعت څونه چې د چا وس کېږي هغه نه دی کوي یو سړي څونه وس څونه عمل وس یې کېږي هغه نه دی کوي څونه صدقه د هغې وس کېږي مثلا په ګاونډ کې ستا غریبانان دي هغو ته سالن ورکه یوه روټۍ ورته ورکه دغه ستا وس کېږي اوبه ورته ورکه چې هغه ضرورت لري دارنګې د چا د کپړو وس نه کېږي کپړې ورته ورکه هر یو سړی هغه ښه پوهېږي په دې باندې نو که سړی لږه صدقه ورکوي او که ډېره ورکوي په اخلاص باندې دې ورکړي الله رب العالمین ته دا قابل قبول وي الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام ونفوسنا